سیمه کې ډیره زیاته یره تخه خوره شوه. څه ګڼئ چې داسې واقعیات ما پکې یو بل خبره واورېده چې یاره د آیس له وجې نه داسې واقعه مخې ته راتلی شي. دغه کیدای شي اخره کې مشرانو ته څه پیغام لري هغه خلکو ته چې ماشومان د کورونو نه همدغه شانې ولیږي دکانونو ته بل ځای ته بل ځای ته سکولونو ته څه پیغام لري هغوی ته چې یاره د خپل ماشوم سره به ټوپک په لاس ګرځېږي نه قصه ورانه. دا راته ووایه چې کوم دلته زمونږ سیاسي واکمن دي نور سماجي خلک دی په دې سیمه کې اوسېږي انتظامیه ده څه کول پکار دي او د جندول پریس کلب به په دې حوالې سره څه اقدامات دي د دې نه مخکې. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو نورزمان مساخرین دا وخت کې په خزانه کې موجود یو. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو درنده یعنې وحشیانه واقعه چې کومه په خزانه په سیمه راغلې ده د هغې تر دمه چې څومره اپډیټ دي هغه زموږ د جندول پریس کلب صدر دلته وحید تاجک خان ولاړ دی د هغې سره خبرې اترې کوو چې تر دې دمه پورې څه شوي دي په دې واقعه کې او څومره پورې دوی سره هغه کوم چې موجوده حالات دي څه دي. جی وحید تاجک صاحب. مننه مساخر صاحب. دا بیګا ماشومه چې کوم وه د کور نه بېدرکه شوه مونږ هم پوسټونه وکړل ماښام ټوله شپه دغه اعلانونه کېدل چې ماشومه بېدرکه ده او د خزانې خلک پسې ګرځېدل. ماریا د دې ماشومې نوم دی 3 کاله عمر دی د عبدالرحمن لالا لور ده هم د دې کلي ده چې مونږ موجود یو په دې کې. سحر د هغې لاش میلو شو نو چې کله ابتدایي خبر رالو لاش په سیند کې و نو د کلي خلکو دا وویل چې بهید دا علاقه دا چې په کوم ځای کې دا لاش پروت دی دا خو مونږ بېګا کتلی دلته خو هېڅ نه و او بلې دا ورکوټې ماشومه ده دا سیند ته څنګه لاړله چې ګنې په اوبو کې ډوبه شوه او وفات شوه. مونږ خو داسې اورېدلي چې دا دکان ته تللې او د دکان نه بعد لکه دا واقع بلکل دې ته ماښام کې کور کې دا ځایي خلک وایي چې روپۍ ورکړی شوي 10 دکان ته تللی هغې نه پس ورکه شوې ده نو بیا سهار د دې لاش سیند کې میلاو شو نو په هغې خلکو دغه چې ماشومه د سیند ته څنګه راغله او بیا چې کوم ځای کې لاش پروت اوبو کې نو هغه اوبه هم دومره ډېرې نه دي چې ګنې وړې ده غورځېدلې ده نو هغې نه د خلکو شک او شبهات دغه شو بیا چې کله هسپتال ته وړه شوه نو اوس زموږ SP انویسټیګیشن ظهور صاحب سره چې خبرې وشوې نو هغې تصدیق وکړو چې او چې کوم د هغې کپړې وي هغې باندې داسې قسمه موږ ته نشانونه میلو شو چې د دې درنده صفت د زناورو دا چې یو یا دوه یا ډېر یا لږ دوی چې د نو هغه وژلې ده او بیا سهار چې د نو د هغې لاش هغلته غورځولی دی نو پولیس اوسه پورې سهار راغلي دي لګیا دي کار کوي او د دې ځای نه تللي نه دي 3 یا 4 سسپیکټ چې کوم دي هغه اوسه پورې نیولي هم دي او داسې انشاءالله د دوی دغه دا دی چې یاره ماښامه پورې به معامله لږه نور هم کلیر شي ځکه چې پېښور ته څه نمونې لېږلي دي نو هغلته به ډي ان اې نه پته لګي چې یاره دا یو تن دی 2 دي 3 دي نو هغې نه به پته ولګي چې ډي ان اې د یو کس دی که د 2 دي که د 3 دي او بیا دا چې کوم دوی سسپیکټ نیولي د دې به هم ډي ان اې خامخا اوسه پورې تللی وي نو هغه به هم کلیر کړي چې هغه ډي ان اې میچنګ کوي که نه کوي خو دا پېښه په دې سیمه کې اولنی ځل دی زما خپله ده چې اوس خبرې کوم هغونې راباندې ودرېدلې مونږ خپله ماشومان لرو په کور کې نو که د هغې سره داسې وشي په مونږ به څه تېرېږي دا خو یو غریب سړی دی لکه خپل وس دس نه لري د ده سره دومره ظلم زیاتې وشي که نه ته اندازه لږ سوچ کوه په زنانو به څه تېرېږي په دې غېږې ماشومه ده په دې کورواله به څه تېرېږي یقینا چې ډېره لوی غم دی او دا چې کوم خلک دي نو مونږ انشاءالله دا په دې باندې کلک ولاړ یو چې دې خلکو ته به څو پورې چې سزا نه ورشي کړی شوي هغې پورې مونږ اواز اوچتوو. دا راته ووایه چې کوم دلته زمونږ سیاسي واکمن دي نور سماجي خلک دی په دې سیمه کې اوسېږي انتظامیه ده څه کول پکار دي او د جندول پریس کلب به په دې حوالې سره څه اقدامات دي د دې نه مخکې. د جندول پریس کلب سټانس بالکل کلیر دی چې کوم ځای کې ظلم وي د هغې خلاف به مونږ ولاړ یو دا ظلم نه بلکې یاره زه ورته څه نوم ویم د ظلم نه خوا لکه د انسانیت نه بهر کار دی نو ښه کلیر یو پې ولاړ یو او چې څو پورې پولیس هم لګیا دي کار کوي که فرض که پولیسو کار نه کوو کوم ځای کې سستي کوله په هغې باندې به هم دباو جوړوو راټیټ کوو به او زموږ به 100% دا کوشش وي چې عدالت زر تر زره دی خلکو ته قرار واقعي سزا ورکړي او عبرت نشانې د نورو لپاره جوړ کړي. بھائی تاسو باقي د انتظامیو د سیاسي خلکو خبره وکړئ انتظامیه خو سهار نه لګیا د خپل هلې ځلې کوي اوسه پورې کافي حده پورې پکې کامیاب شوي هم دي. سیاسي مونږ
جنازه کې هم شریک وو، د جنازې نه پس تدفین کې هم شریک وو. نو ما ولیدل یو اعزاز الملک افکاري صاحب جنازې کې شریک شو، باقي دلته ډېر ښه کینډیډیټ دي، قومي اسمبلۍ ته هم ولاړ دي، صوبایي اسمبلۍ ته هم ولاړ دي، خو یو هم رانغلو. مطلب دا چې په دې غم باندې هغوی غمجن نه دي. لنډه خبره ده. موږ چې په دې لار راتللو د بادر خان حاجي صاحب په کور کې چې د پروګرام روان و، بېشکه خپل پروګرام د مخکې نه جوړ شوی او کړی به وي، خو زما په خیال لږ جنازې کې شرکت یا تدفین کې شرکت یا به خبر دا د وخت تقاضا وه، لازم و چې شوی و. میبي داسې هم کېدای شي چې خبر نه و. نو سیاسي خلکو رول په داسې واقعو کې ډېر اهم وي. دا غریب خلک وي، دوی په خپل اواز نشي اوچتولی. نشي د دې لپاره به اواز چې ما نه چوت کړی تاسو نه چوت کړی، نو بیا دغه پورې دا نو همدا خبره ده چې دې لپاره صحافي اواز نه اوچت کړی، سیاسي سړي نه اواز اوچت کړی. دا غریب خلک دي، دوی به څنګه اواز اوچتوي؟ سیمه کې ډیره زیاته یره تخه خوره شوه. څه ګڼئ چې داسې واقعیات ما پکې یو بل خبره واورېده چې یاره د آیس له وجې نه داسې واقعه مخې ته راتلی شي، دغه کیدای شي تاسو ووایئ؟ ما چې دلته خبرې کولې تیمور جان سره داسې کلي نورو خلکو سره وی چې یاره دلته داسې خلک شته چې هغه آیس نشه کوي او څه داسې نورې نشي. نو دا د دې کلي خلک دي، د بل ځای نه دي او دا خلک یې پیژني. نو که فرض که څوک دغه رنګې سسپیکټ وي، نو یقینا اوسه پورې پولیسو چې کوم نیولي دي هغه خو لا صیغه راست کې دي چې څوک څوک یې نیولي، خو میبي دغه هم پکې وي. نو دا د کلي خلک یو بل پیژني، د کلي خلک به انشاءالله تعاون کوي. وختي مشر جان صاحب چې دی نو هغه هم خلکو ته اپیل وکړو چې زه تاسو سره یم او تاسو چې په چا هم شک وي نو پولیسو ته ورښایي، په ګوته کوي. وایي دا کلی هم ټول غمجن دی او بالکل لکه د خپل کور غم یې ګڼي او زما پوره خیال دی د دې کلي په تعاون سره به ډېر زر دا خلک معلوم شي. اخیره کې مشرانو ته څه پیغام لري هغه خلکو ته چې ماشومان د کورونو همدغه شانې ولیږي، دوکانونو ته، بل ځای ته، بل ځای ته، سکولونو ته څه پیغام لري هغوی ته چې یاره د خپل ماشوم سره به ټوپک په لاس ګرځېږي نه قصه ورانه؟ ډېر عجیبه ده. لکه ماشوم خو به لوبو ته وځي، جومات ته به ځي، مدرسې ته به ځي، نو د کم ځای ته به ورسره موږ ځو چې که زموږ ماحول داسې شي چې دوکان ته یوازې نشو لیږلی، مدرسې ته یوازې نشو لیږلی، سکول ته یوازې نشو لیږلی، نو دا لکه موږ سره ډېر عجیبه غوندې دغه طرف ته روان یو. الله تعالی دې په موږ رحم وکړي. خو دا پلیر د معاشرې دی. لکه که ستا د کور نه ماشوم راوځي نو زما هم ذمهواري ده چې زه پرې نظر ساتم. که چېرته څوک یې اغوا کوي، څوک یې وهي، څوک ورسره په لارې څه ښه بده کوي، نو زما هم ذمهواري ده. ستا ماشوم دی، زما ماشوم دی. چې معاشره دغه رنګ په خپلو کلي په ماشومانو نظر ساتي. خو خبره هم دا ده چې دا بد خلک هم د بل ځای نه خو نه راغلي چې څوک وایي چې هلکه دا د امریکې نه راغلی دی په دې ماشوم پسې روان دی او څه چل پکې دی. همدغه د ګاونډ خلک وي، د معاشرې خلک وي، نو دې نه به څوک وساتي. دې نه ساتنه نه کېږي، نه پولیس ساتلی شي نه والدین ساتلی شي. ډېره مننه د وخت راکولو. قدرمنو کتونکو تاسو د صدر صاحب خبرې واورېدې. یقینا چې ډېره زیاته بده پیښه ده. الله دې وکړي چې کوم ملزمان دي چې د هغې اخره تر پایه ورسي، پولیس محکمه هم او دغه شان د عوامي خلک هم چې دغه خلکو ته یو مطلب یو سبق آموز سزا ورکړلی شي. ډېره مننه.